نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان فی الجنة بابا یقال له الریان، چې په جنت کې یو دروازه ده او هغې ته ریان ویل کېږي. يدخل منه الصائمون يوم القيامه، او په دغه ریان دروازه باندې به د قیامت په ورځ صرف روجتیان داخليږي، روزدار داخليږي. لا يدخل منه احد غيرهم، د روجتیانو نه علاوه به دې ریان دروازه باندې جنت ته څوک داخليږي نه. یقال اين الصائمون، आवाज به وکړي شي چې روزدار کوم ځای دي؟ فيقومون، دی به ودرېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يدخل منه احد غيرهم، د دې روجتیانو نه علاوه به د ریان دروازه باندې جنت ته څوک داخليږي نه. فاذا دخلوا اغلق، چې کله دا روجتیان داخل شي خپل جنت ته پر ریان دروازه باندې، اغلق نو د دروازه بند کړی شي. چې کله بند کړی شي نو فلم يدخل منه احد، نو د دینه بعد به بیا به د ریان دروازه باندې څوک داخليږي نه، دا بند کړی شي. نو ریان دروازه الله سبحانه و تعالی په جنت کې صرف د روجتیانو د پاره کولاو کړی ده، او چې کله روجتیان جنت داخل شي نو دا ریان دروازه بند کی، یعنی پر ریان دروازه باندې بس صرف روجتیان داخلي.